أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. سورة الواقعة و مخیاتونو کی د دریو ډلو تذکره وشوه. بیا تذکره د دیو چې قیامت را روان دی ټول برازي. د هرې ډلې د آخري انجام د بدلې تذکره مو شوه. سابقون دی نو داغی ته به څه میلاویږي، اصحاب الیمین دی هغو ته، نو اصحاب الشمال هغې ته به څه میلاویږي. ورپسې دغې خلکو ته چې الله نه مني، د الله سره شرک کوي، هغې ته زورنې هم دي، سره د هغې نه پکې دلیلونه په دې باندې دي چې دا کارونه کوونکی الله دی، بل څوک دا کارونه نشي کولی. پیدا کولی الله وی زی کوم، تاسې کولی شئ وی کوي زی کولی شئ نه. الله وی مرګ مې مقرر کړلی، راځئ به په دغه طرف باندې څوک تښتېدونکي نشتي چې هغه زموږ نه وتښتي او خلاص بشي لاړ بشي، موږ به دغسې پاتې شو. الله وی وس مې هم اختیار شته کو اومې غوښته نو تاسو به لرې کم، نور به پیدا کم، او ستاسو پیدایش به بیا وروستو په بل حال باندې په بل عالم کې کولی کېږي. اولنې پیدایش الله وی تاسو ته پته ده څنګه منګه کوو. نو تاسو پن ولی ناخلی، پن واخلی، واعظ و نصیحت قبول کئی، راشی خبره ومنئ. وس دې ځینه تذکره د دې کې چې دا فصلونه ګورئ، ونې بوټي ګورئ، دا چا راخېجولی؟ تاسو کولی شئ دا ستاسو په لاس کې چې څه دي خو تاسو وکئ، نور اخوا خو نشئ کولی. الله وی اخوتخذکم، ستا په لاس کې لږ غونته کې اختیار دی، تخم دې راواغس په ځمکه کې دې وغورځاو. اخوتخذکم ته کولی شي څه ته را سرغونولی شي؟ کولی نشئ. نو هغو له یو قسم زورنه ده، نو الله ومنه که نه چې دومره کار دله کوي. ورپسې د اوبو تذکره کوي، اوبه نه وي خلک لګیایي، چغې وباسي، سوالونه کوي. اوبه پکار دي، باران پکار دی چې باران وشي، فصلونه تباه شو، ځمکه تباه شوه، سوکړه شوه، قحط شو، دا شو هغه شو. الله وی د دغې سپینو وریځو نه څه راوړم که تاسې راوروئ؟ بیا مې د هغه اوبو خوږې م ګرځولي. کولی شئ تاسو څه؟ نشئ. الله وی دا ټول زما اختیارات دي. ورپسې د اور تاسو چې بلوئ، د دې دا اسباب چا پیدا کړلي؟ دا ونې چا پیدا کړلي؟ هغه کوم چې د بلولو هغه څیزونه دي هغه چا پیدا کړلي؟ نو دا لرګي چا پیدا کړلي؟ نو د هغې تذکره کوي. نو الله ومنئ که نه، فسبح باسم ربک العظیم، توحید ومنئ. ورپسې بیا تذکره
د قرآن کریم صداقت، قرآن کریم طرف ته ترغیب، په دې باندې ایمان، ورپسې بیا هغه درې ډلې بیا ذکر کوي. تاسو یې نو ستاسو اختیارات څه لږ غونته کې دي، یو حد پوری دي، اخواته اختیار یو نشتی. الله وی زما په حکم کې بن یی، زما د حکم تابع شي. افرایتم ما تحرسون، آیا تاسو سوچ کړل هغه څه چې تاسو یې کوئ؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا تاسو را زرغونوئ د بوټو لره فصلونه، ام نحن الزارعون یا موږ یې را زرغونونکي؟ دا څوک کوي؟ تاسو یې کوئ که زه کوم؟ نو چې څوک دا کارونه کوي نو یې منئ که نه، دغه تابع شئ. لو نشاء لجعلناه حطاما، کچرې منګه غوښتلی وی نو خامخا ګرځولی به یې دې لره ټوکړې ټوکړې زرې زرې. فظلتم تفکهون، نو شئ به وي تاسو غمجن، بیا به غمجن شوي وی، خپه به وی، پریشانه به وی، پیمانه به وی. انا لمغرمون، یقینا من خو خامخا تاوانیان شو. تاوان په دې شو چې هغه ځمکه یې واړوله، په هغې کې کروندې وکړه، تخمونه پکې وکرل، څه ونه شو. نو الله وایي که ما دغسې کړی وی، ختم کړی مې وی، نو تاسو بیا خپه وای. او کله کله الله داسې کوي هم، کله په اول کې وکړي، اول نه راونه خیږي. الله رب العزت د طرف نه حکم دای مرا خیږي، نو خلک بیا خپه وي. کله داسې چې منځ ته راورسي، په هغې کې ووایي، په هغې باندې څه راولي، جل پی راولی، بل څه پی راولی، بل څه پی راولی، ختمی کی. او کله داسې آخري حد ته ورسئ، پاخه شي، بس سبا به ریب وخه، ناڅاپه پې بل څه آفت راشي، کله پې ګلی راشي، کله پې څه بل څه راشي، کله بل څه راشي، ختمی کی وله. الله وایي دې نه عبرت ول نه اخلئ. که موږ دا سره دغسې وکړو نو بیا به خفه یې، بیا به پیمانه یې په خپل کړو باندې چې یقینا موږ خامخا تاوانیان شو. بل نحنو محرومون، بلکې موږ یو محرومه، موږ یو بد قسمته. افرایتم الماء الذي تشربون، آیا تاسو سوچ کړل هغه اوبو ته چې تاسو یې څکئ؟ تا چې دا اوبه څکئ، دې اوبو ته یې سوچ کړل دا کوم دین راځي؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا تاسو را ورون کې دی اوبو لرا د سپینو وریځونه، یا موږ یو دې را ورون کې؟ دا تاسو را کوزوئ د هغې نه، او که موږ یې را کوزو؟ دا مه وایئ چې سیندونه بهیږي، دا مه وایئ چې چینې دي، دا مه وایئ چې کوهي دي، دا ټول اختیارات د الله دي. دا کله کله الله ښیي دی خلکو ته سیند پې وچ کي، چینې دي وچې شي، کوهي وچ شي، خلک څه وایي بیا؟ وایي باران نشته، نه چې باران وشي نو دا کوهي به هم اوبه به پکې راوځېږي، رګونه به ژوندي شي، چینې به ژوندی شي. نه خلک خبرې کوي بیا باران نشتی وي، څوک راشي ده کله واوره ده، واوره هغه ځای کې ویلې کېږي، راځي دلته دا هم الله راوروي. نو انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا تاسو راورونکي دې لره د سپینو وریځونه، یا موږ یې دې لره راورونکي؟ دا پښتو کې مشهوره ده، باران چې کېږي دا د سپینو وریځې نه کېږي. خلک وایي توره یرول کوي، سپینه ورول کوي، او سره
هغه شین کول کوي خلکو منځ کې مشهوره ده دلته کې الله وایي د سپینو وریځو نه موږ راوړو لو نشاء جعلناه اجاجا کچره موږ غوښتل وینو ګرځولې به موږ دی وبور له تروي دا به تروي وې نو دا به مړی کې خاتون کې وې مړی کې بن خطه تریو ګوټ چې سړیو کې مړی کې اون خلی بل ځای نور زینو کې خبره کوي مالګینی به ګرځولې وې ملحن اجاجا وي تروي چې مړی کې خلی فلولا تشکرون تاسو شکر ول نادا کوي نو شکریا دا کول په دې باندې چې راشي توحید ومني افرایتم النار التي تورون نو آیا تاسو سوچ کړل هغه ورته چې تاسو بلوي دا ورنه چې تاسو بلوي دی ورته سوچ کړل کم نه نازي انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون آیا تاسو پیدا کون کې ونی د دې لرا یا منګیو پیدا کون کې داغي دا ونی عام ونی دی دا تاسو پیدا کړلی ک الله ما پیدا کړلی دا لړګي تاسو پیدا کړلی کما دا عام لړګي دی دا وچی خلک سیزي خلک کټ کی وچی خلک سیزي بیا دا لړګیم دی دا ونیم دا خبره پکې ده یو مخکې تیر شي سورۃ یاسین کې الته ویلو یو مرخ دی یو عفار دی دا دوه قسمه ونی دي عربو بدا کو د دې پاڼې به ځان سره ساتلې او یا د دې لرګي ډکی سانګې ابه راواغستې نه به یو بل سره ومګلې هغه نه ور راوت د ور راوتلو یو دا کسب وکاو یو دا بکری چې دی بکرونه به ور راوستو خو دغه ورونه آسان دی د بکرو اګرانو نو بکرو ته هلته کې دا به لګیا و ټک به جوړ کړو دا به کړسولې دا بسری به تیراوتو نو خوا کې به وسره داسې شیخ یو چې هغه به زر ورغستو ناغه به چې ور به واغس ناغه به وته بیا د نور لرګو ته مخامخ کو او یو دغه مر او د عفار دغه دوه ونی دي چې هغه دواړه پانی دی بل سره یو ځای کې جو بس وې مګي ورته جوړ شي نو الله وی انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو پیدا کون کې دل را یا منګه پیدا کون کې ولدي نحنو جعلناها تذکرتا منګه ګرځول دا دل رپن وازو نصیحت و متان الہین او دا سامان دې د پاره د مسافرو د پاره د غریبانو مسافر دي مګه سفر وی په پیدل سفر وی قافله پر روانه وی نو دغه په ځنګل کې بشپر اغلا صحرا کې بشپر اغلا نو به ځان ور بلاو نو دغه شنو به ساتل ځان سره اوس خو اسانی شو ماچس ته دا ماچس نه خواته بل نور سيزونم دي آسان سيزونه دي پاسار باندې ور بلی موږ هغه سخت نه دي لیدلی دغه لګیا به دغه کړس به جوړ کړی ومتاع للمقوین او دا سامان دے فائدہ دا دا پارا دو مسافرو دا پارا دا غریبانانو فسبح بسم ربک العظیم نو تسبیح بیانوا دنم دخپل رب تسبیح بیانوا پاکی بیانوا دخپل رب دنم العظیم اغرب چالوی ذات تے دخپل رب لوی بیانوا رب توحید منا فلا اقسم بمواقع النجوم بس خبر ادا سینه دلګه څنګه چې تاسو خیال لې اقسم قسم شاید کوم به مواقع النجوم زيون دستورو ویلا الله دې بازوی د الله زائد دې سو وې د الله چې دې نو د الله دا اصل کیو کله چې سړې
په زور کې راشي نو دا اصل کې لا اقسمو نو دا الله بیا وګد شي چې سره په زور باندې وایي نو لا اقسمو شي عرب دغه سی وایي دارنګه کله کله لګای خلک خبره وسړی کوي د یو سړي خیالي او لا اقسمو بمواقع النجوم اقسمو بالله ورپسې خپل خبره وکي بیا نه ته چې سوي دي نه دا ستا په ځل کې چې کوم خبره ګرځي دي نه دا ستا چې کوم خیال له ستا ګمان دی دا نه دا ليس الامر كذلك وي ليس الامر كما زعمتم فلا میں اقسم قسم شاید کوم بمواقع النجوم په زینو د ستورو باندې کم ځای ستوري راکاره کیږي کم ځای ستوري پټیږي د ستورو باغزیونو باندې بعضی وایي نجوم نمراد دي سورتونه د قرآن قسم شاید کوم بمواقع النجوم هغه زینو د سورتونو د قرآن منزلون دي سورتون دي وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ یقینا خامخا دا قسم دے کہ تاسو پوئیگے لوئی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ یقینا دا غٹ قسم دے کہ تاسو پوئیگے اللہ ویلی لا اقسم بمواقع النجوم غٹ قسمی کر لے اللہ قسم تاسو ضرورتو باجی پکی کیا نا خبر بغیر دا قسم ناوری صوبه ته قسم نه کړه الله یو تاسو ته قسم کوم لو تعلمون عظیم په دې کې قسم دې ک تاسو پوهیږئ ډېر لوی قسم دې پکې انه لقران کریم یقینا دا کم چې نازلی کی تاسو ته کم چې لوسته کیږي تاسو ته خامخا قران دې عزتمن دا عزتمن کتاب دې چا چې ځان دې سره یو ځای کو ناغه عزتمن شو کم خلقو کې چې دا نازل شوی دې ناغه عزتمن خلق دي کم ملائکو چې راوړل ناغه عزت مندي کم پیغمبر باندې چې راغل ناغه د ټولو نه عزت مند دی په کوم سینه کې چې دا قران کریم پروت دی ناغه عزت مند دی کوم جبه چې وای ناغه عزت مند ده هغه لاسکه او په کوم ځای کې چې پروت دی ناغه ځای عزت مند دی په کوم کپڑا کې چې نغخته شوی دی نو کپڑا عزتمند ده په کوم کاغذ کې چې لیکل شوی دی نو کاغذ عزتمند ده انه لقران کریم کوم شپه کې چې راغل نو هغه شپه د ټولو عزتمند ده وي میاش چې کوم کې راغل هغه میاش عزتمند ده انه لقران کریم یقینا دا خامخا د قرآن کریم چې بار بار لوسته کیږي ډېر لوسته کیږي د ټول نه زیات لوسته کیدونکو کتاب کم یو ده چې زیات لوسته کیږي اده قرآن کریم دا یې تبل ته وې بل کتاب چې زیات لوسته کیږي نه قرآن کریم په شان ته بل کتاب نشته چې هغه د ټول نه زیات لوسته کیږي ولې دا هر سړی وایي هر مسلمانی وایي اغلا علم کړل او کنه دې کړه طالب دې او کنه دې او یا خاص کر په روزه کې هر یو سړي قران ناغسته چې بس ما او ویلې ښا د ټول نه زیات لوسته کیدونکو کتاب قران کریم دی قران وی کې دې د جولسته کې ډېر فی کتاب مکنون دا کتاب دی فی کتاب مکنون دا قرآن کریم دے پاگا کتاب بچ ساتلی شوی کی کتاب دے بچ ساتلی شوی کہنے گے لوح محفوظ کی دے لوح محفوظ دے ناغے تا سوک نشی رسے دے اس سوکو تا نشی رسے دے دا اللہ دا حکم نا بغیر ملائک و تم نشیت لے رستو رضی لا مسویل المتحرون کی اومان رازی دا نشی رسے دے آغے لوح محفوظ تا مگر پاک ملائک کم چې الله رب العزت او واړي هغه وته تلشي هر وته نشیتله انسان خالد کی ادراک نه کی چلته کی دلار شي هغه پیر دې ک فقیر دې هر سوچي دې نشیتله التا
خلق کوي قصې کوي نو دروغ به کوي، دروغ به وایي. پلان کې پیر سیب تللی او پلان کې پیر تللی، دا پیرانو قصې نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای ته تللی دی هغه ځای ته نور څوک نشي تللی، ملائکه هم نشي تللی هلته. فی کتاب مکنون، پاک کتاب بچ ساتلی شوی کې. دا قرآن کریم دی نو دا بچ ساتلی شوی دی د خلکو د تحریفاتونه، خلکو پکې تحریف نشي کولی. څومره زمانه وشوه د قرآن کریم اعجاز دی، دا معجزه ده چې څوک په دې کې ځان کمې زیاتې نشي کولی. ذمہواری الله اغستې زه حفاظت کوم. نور کتابونه تورات انجیل زبور وغیرہ دا هغې ته ویلی شي او خد دې حفاظت کوئ، هغوی حفاظت ونه کو. تورات وی 1500 کاله بیا هغه تورات نو پاتې کم چې الله نازل کړو. انجیل 100 کاله بعد بیا هغه انجیل نو پاتې کم چې الله نازل کړو. قرآن کریم دا 15مه صدی ده، 15مه صدی روانه ده. تر اوسه پورې په دې کې چا سره بدل نه کوه. فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون. یو معنی دا ده چې نه رسی هغې لوح محفوظ ته مگر پاک ملائک. دویمه معنی ده لا یمسو، دا خبر ده په معنی د انشاء باندې. لا یمسو ندی مسکی دی لرا مگر پاک خلق. مطلب دا بھئی قرآن کریم لبلاس آغا سڑے وروڑی چی آغا پاکی آغا پاو دا سکی لو یو دس اول وروڑی کی یو دس دوارے روغی نا اب اللہ سروڑی. کلچ یو سڑے وړو کې او داسې نشتی نو لاس ولا نشي وروړی، ها په ژبه باندې ویلی شي. کله چې سړي ته د غسل ضرورت دی نو دی په ژبه باندې هم نشي ویلی، ناپاکي ده که نه. لا یمسو الا المطهرون، لا یمسو الا المطهرون، ندی مسکی دی لرا مگر پاک خلق. قرآن کریم لاس چې سړی وروړي نو په اوداسه کې به وروړي، بیا اوداسه سړی قرآن نشي راغستی. کله کله ضرورت وي نو سبق کوي. قرآن کریم سره چې کم کپړه ګنډلی شوي ده نو د هغې سره نشي راغستی. کوم چې د قرآن کریم نه جدا کپړه ده هغې کې رانغښتی شوی دی، ټیک دا هغې کې راغستی شي. یا د سړي خپلې جامې دي، لمن ده، لستوڼی دی، په دې باندې نشي راغستی چې سړی بې اودسه دی. جدا ګړي کپړه چې کوم بالکل جدا ده د قرآن نه، یا د سړي د بدن نه جدا ده، کمیس دا د بدن سره نختی کپڑا دا دی باندې نشي رانیوي. سره به لمن ناجوده کې په لمن رانسي او داس منشته په لمن باندې به ونسم، یا او داس نشته او لستونه راوګد کې په لستونی باندې به ونسم، نه دا ناجایز دي. کم چې د قرآن کریم د خپل ځان جدا صادر دی، رومال له پاغي باندې رانیوي شي، دا مونږ وایو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دار دی. امام شافعی رحمت الله علیه وی دغه سیم نشي راغسته، هغه د دې نه منع کوي. او د سوګ ورشه او د سوګ راخلی به بیا د شي نشي راغسته. دغه کوم زیاتی کپړه چې د قرآن کریم دغه سره چې هغه د قرآن کریم سره ګنډلې شوی نه ده، ناغي باندې وی رانیوي شي. امام شافعی رحمت الله علیه وی نشي رانیوي، ځان دې ساتل پکار دی، بهرحال احتیاط پکار دی. لا یمسو الا المطهرون بل معنی دا نه پوهیږي په دې باندې مگر پاک عقیده والا خلق چې د چا عقیده پاکي.
قرآن کریم باندې با هغه سړی پوهیږي چې دا هغه عقیده توحیدی عقیده د شرک نه پاکي شرک پکې نه کنه چې ګوره قرآن کریم کې بده شرک ثابت دی بیا نه پوهیږي په قرآن باندې قرآن باندې با هغه سړی پوهیږي چې هغه د شرک نه پاک دی هغه موحد دی تنزیل من رب العالمین نازل دی کتاب د رب العالمین د طرفنا اف بهذا الحديث انتم مدینون آیا تاسو په دې خبره باندې سستی کوئ مداهنت کوئی پدې کې سستی کوئی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون او غنی ګرځوي تاسو خپل رزق انکم تکذبون گویا کې تاسو تکذیب کوون کیه ته باندې بس کول خري وی ختمی کې نه ختمه منډوال غواړي پکې افرایتم ما تحرسون آیا سوچ کړل تاسو هغه چې تاسو آیا سوچ کړل تاسو آیا ګورئ تاسو لیدلی تاسو چې تاسو یې کوي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا تاسو را زرغون کی را زرغونون کی دلرا یا منګ یو را زرغونون کی لو نشاء لجعلناه حطاما کچری منګه وخته نو منګ ګرځولې وو دلرا ټوکړې ټوکړې زری زری فضلتم تفکهون نشیب تاسو غمجن تاسو غمجن شی ویخ پیمانه شی به په خپل کړو باندې ان لمغرمون چې قنم خو خامخا تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکې منګه خو محرومه بد قسمته افرایتم الماء الذي تشربون آیا سوچ کړل تاسو بوت هغه چې تاسو اس کوي انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو راورون کې دل را دم سپینو وریزنا یا منګه یو دل را دراورون کونا لو نشاء جعلناه جاجا تاسو راورون کې یا منګه راورون کیو نحنو لو نشاء جعلناه جاجا کچره منګه وخته نو خامخا منګر زوره بو دلرا مړی کین خاتون کی فلولا تشکرون تاسو شکرې ونه نو باسي افرایتم النار التي تورون آیا سوچ کړل تاسو او ورته چې تاسو بلوي انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو را پیدا کړلی انتم انشاتم آیا تاسو را پیدا کړلی یا تاسو راخې جوړ را زرغون کړي ونی دده ام نحن المنشئون یا منګ دې را پیدا کون کی نحنو جعلناها تذکرتن منګر ګرځولې دې لرا واعظ او نصيحت د خلکو نه پاره او متان الہین او سامان دې فائدہ دا د پاره د مسافرو د غریبانانو فسبح بسم ربک العظیم نو تسبیح بیان او پاکی بیان او د خپل رب بسم ربک العظیم دا نوم د خپل رب چې لوی ذات ته یو دا راځي یو آخر کې بیا راځي وې کله چې قران کریم کې آیات نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو چې موږ کوی نو کله چې رکوع لاړ شي نو دا په خپل رکوع کې وایي الله لوی بیان وای د نوم د خپل رب چې لوی ذات ته نو چې کله سړی رکوع لاړ شي حال دغه سبحان ربي العظیم دا وای بل ځکه سجده غرازي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خپل سجده کې وګرځوي نه دغه سبحان ربي الاعلى فلا اقسم بمواقع النجوم نو خبره دا سینه دا لکه څنګه چې استاد خلکو خیال له قسم کوم پاوزینو د ستور باندې وای نو لقسم یقینا دا خامخا قسم دے لو تعلمون ک تاسو پوئیږي لوی انه لقران کریم یقینا دا خدای قران عزتمن فی کتاب مکنون پا کتاب عزتمن کی پا کتاب پټ ساتلی شوی کې بچ ساتلی شوی کې لا یمسو الا المطهرون نمسکی دلرا مگر پاک خلق ندی مسکی دلرا مگر پاک خلق یا نہ پوئیږي پدې مگر موحدان تنزیل من رب العالمین نازل دل دی رب العالمین د طرفنا خدای باندې وسو الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم قنا عذابك تبارك ربنا سلام على نفسك